تاسو زیارتونو تاسو وکړه مطلب دا چې ډیر په محدود جی چې ساتلی واغه واپسی مو به چې ترتیب ولا واپسی مو چرنګ وکړه لکه اجمیر شریف نو اخلا لاهور ته چرنګ واپسی لدینا غندوا نه و چرنګ بیا چنه او 6 بجے چوره موږ لاستل نو باسولو بس صبوري شپې اچھا شپې 6 بجے اچھا 7 تاریخ ته 7 تاریخ ته موږ 6 بجے باسولو اجمیر شریف ریلوے سټیشن ته بسو په اوره لاړو وګ جنا به ریل چې دلی ترالو اچھا دلی چې به موږ به یارو مددگار په پلیټ فارم بلکې دا سه وګڼه چې کسټډي چې موږ اچھا ګړد د پولیس ولاړ ده امن چې موږ ولولو نه چای نو بو کچا مو جان سره وډیو خوشا کني نو اچھا نو لکه موږ تاسو داسې میسور غوندې ولولو چې شپ میسور غوندې نو میسور ولولو اچھا ولولو عاشق شولې ولولو اچھا نو ځکه چې د چې ما یو کیسه نتر تاوکلا مشت ټلیفون فیسیلیټي اول نه ولله اچھا موږ کورول مطلب دغه سه موږ پریشان وو کورول پریشان وو ځکه چې موږ پیرس لا سویټزرلند ته خو نو وتلی په زینو چې خو مو دشمن ملک دا چې هغه ته تلی کورول پریشان وو چې دغه حالت چې دو انډیا ته تلی دي روغ رسیدلی دي نه دي رسیدلی او بیا شته دوه یو مهرباني وکړه چې خپل ټلیفون ورته ولګاوه هاستل چې اچھا لکه لینډ لاین ولګاو اول بیا ویل چې 24 غنټه چې په یو کال کو 2 منټه هغه نه بعد بیا 48 غنټه کړل 48 غنټه کې 2 منټه او بیا مو دا و چې هغه کوړه به اطلاع وراله چې لازم دی لکه چې حالات ډیر خراب لاله بل نو چې دلته خو هغه وګنه فسادات ول حالات ډیر یار موږ داسې نسل په پوهه نو تاسو څنګه تاسو خو هغه غوندې هغه چې حساب چلي مو چانه نه واردل کنه نو تاسو بچره ځکه چې نور مسلمانان ول بلکې اس پی صاحب دوره ویل اس پی اجمیر چې پاکستان نه نور خلک راغلي دي خو هغه ان افیشل دي اچھا ویل هوټلو چې متل دي شه هغه سره ویزي دي تاسو غوندې تاسو افیشل یو اچھا تاسو مطلب هغه غوندې آزاد نه تاسو محدود یو اچھا شابه چې هغه ترالو دلی ترالو به دلی چې مشپته تیر کړه دلی چې مو 17 غنټه تیر کړه 17 غنټه پلیټ فارم باندې اچھا بیغه نه بعد مو شه بی عزتی طریقې سره تیر اچھا بیغه نه بعد ویل چې گاډه براجی اول ویلی وو چې 9:30 بجې براجی اچھا صبوري 9:30 ماخستان اچھا ماخستان 9:30 اول نه ویلی چې 9 کا 9:30 یاد کړ اچھا بیا موږ سره یو بل پښتون وو سی پینډای چې عبدالحمید بیا ویل چې 3 بجې پورې کراله کنه دا به موږ خوشبختی وي ځکه چې ویل چې والد صاحب موږ په ازادي ویزه راغلی وکنه بیا دا راځي ویل چې کشمیر نه اچھا جموں کا کشمیر نه راځي کنه مقبوضه جموں دا چاکړه دلی امرتسر من چې چور سټیشن دی په ټولو درېږي اچھا لوکل ټرین دا کنه ویل بیا ډبې خو موږ والے ماشاءالله شیوللې ریل ګاډي مو دغه سی و اچھا لکه مطلب ریل ګاډي که پاکستان چی یا که هندوستان چی حالت یو شه د لیټ پای غاسی یا پلیټ فارم بیا غاسی یار ما ته خو ول بیا ډیر ښه پښکارې در چرګي خو یو خو ډیر زیات سپرلې په چاغه کېدل ځکه چې بس نه کرایه نیمه ده بیا یو قسم کارت سیستم د پچې بیا په خو ډیر بچت ده 180 روپۍ باندې چورا ما یو ځون کې مندل او هندو بیا ویل چې اسه ما منتلی 400 کا 500 روپۍ لګي چې زه ډیلی ټیکټ غوال بس والا اخلم ریل ول چې ډیلی اخلم بیا 300 چورا راځي خو 180 روپۍ باندې مې کارت هغه کړه دا بیا ما ورته چې دا خو به بیټری پانی کنه یعنی 20 ټریپس یا 25 ویل نه دا چې زه چوي ډیلی کا لس ټریپان په کوم کنه اچھا دا 180 روپو چې اچھا لکه مطلب دا تاسو یو قسم پاستا چوری دا چې ټیم تیر سی میاست تیر سی به بیا کمه سی یو ټریپ یو دی ولګاو کنه دی ولګاو کا ورځ دی درې څلور لګاو اچھا بیا هغه نه بعد امرتسر ته صبوري د سپمور واله اچھا دا شته بیا گاډه 1:30 بجې غالبا کا 1 بجې شپې رااله 9 بجې دو شاو کنه 9:30 بیا 1:30 بجې رااله 1:30 بجې یک جی نه وروتلو امرتسر ته چې بیا راتلو بیا د خیری سیکانو ته بیا هغه سه پروګرام یې کو بلکې کور والو نه اچي پروګرام اچھا ترخه مړی پیازو والا مسته وبو روشا
ډیر مطلب هغه نه بعد چای لکه دا به تاسو سره چلیدلی تاسو چې امرتسر ته راغلئ امرتسر ته بلکې موږ دلی چې دا ورته چې موږ امرتسر ته یو څو امرتسر موږ ته داسې ښکاري لکه خپل کور چې خپل کور چې پاکستان باندې موږ ته بیا هلته ټوټلی سیکان دي بیا موږ ته نه هغه منټلی خو موږ لړ لړ ډارېدلو خو که نه چې ځکه چې دوی به بار بار ویله چې تھریټ ته تاسو ته بیا موږ ویله چې امرتسر ته لاړ شو مې بي هلته بیا سټیشن ځکه چې ایلوري نه تللي وو بیا دومره چا ازادي وه په ریلوې سټیشن خو شورېدی سلو دلي چې خو موږ هغه مخصوص ډېر وړوکی غوندې ځای و هغه چې به مو صرف واک کوې اصلی نور څه شی مو نه سلی کوې نه څښلو اوبه مو میندولې لکه امرتسر ته به چې تاسو راغلي وي تاسو ځان دومره محفوظ وینئ لکه موږ پاکستان چې بالکل بالکل امرتسر چې موږ دغسې بیا امرتسر نه بیا چې ټایم روان شو هغه ته پاکستان ته امرتسر نه خو مو ټیم 2 بجې ټایم و 4 بجې ویله چې بارډر بند کېږي امرتسر چې بیا مس منیجمنټ ښکاره سو چې ویله چې بسونه نه میندېږي دا اول نظام نه وسلی نه اول نه وسلی په کار دا ده چې دا کم از کم فارن آفیس یا منسټري اف ریلیجیس افیسر چې کوم کنسرن محکمه یا انډیا ول چې کوم متعلقه یا انډیا کچلو انډیا خو موږ هر وخت وایو دشمن ملک ته یا دم و دشمن نه هغه د اثر نه لکه خو انتظامات خو دو کار خو که بیا هغو نه کوو که نه موږ والو خو به متبادل کوو هغو ته خو پته وه چې انډیا ده که نه چې ملګری ملک خو مو نه ده که نه دشمن ملک ته خو په کار دا ده چې دوی انتظام نه و کړی ویله چې بسونه نسته دي هغه بیا خلکو دیوالي له وجې نه ویله دیوالي له وجې بس اوس دا پته نسته چې رښتیا به څه وه دیوالي نن وکړه خو بیا خلکو مجبوران بیا دا ورته ویله چې بیا موږ خپله ګاډي کوو بیا دا وویله چې یاره هغه جوینټ سیکرټري ویله چې زه دا ریسک نسه اخیستلی چې هر څوک یعنی هغه لسو کسو والی یو داسې ویګینیر غوندې و 1000 روپۍ یې غوښتلی انډین 1000 چې موږ تقریبا 2200-2400 روپۍ جوړېږي کنی دوره لرې نه دا 20 کیلومیټرز ده کچوره ده مطلب نه ده دوره لرې خو بس بیا مجبوري وه اول یې نه منل خو بیا چې شر باندې ناوخت کا برابر یې کړلو سره بیا یې دلته ویلې چې بس چوک خپل څه شی نیسي سپیشل بیا نه سیکیورټي تھریټ و نه بل څه شی و موږ خپله یو یې حیدرآباد والا دا پیسې به تاسو خپله پرې کړې اچھا موږ ته 1500 انډین واپس راکړلې په دلی ریلوې سټیشن باندې 13000 روپۍ موږ داخله کړې وې هغه چې 1500 روپۍ موږ ته 1500 انډیا مطلب تقریبا دا واپس راکړل اچھا دا دغه وجه تر کې دغه نه دا لګه مرشه خرچه دا خو دوی حساب کړی و دا ورنه منها کړی دا پیسې چې تاسو ولګولې امرتسر نه در هغه پورې دا بیا موږ خپله په 500 روپۍ باندې آټو ونیوله څلور کسان لولو اچھا یو یې پنډۍ والو یو یې کراچۍ مطلب 500 روپۍ مطلب تقریبا 1000 روپۍ باندې 1200-1300 باندې 1200 باندې په څلور کسان دا پیسې به تاسو خپل جیب نه ولګولې دا مو شیخ خپل ولګول اچھا او چې کله بیا پاکستان ته واوښتلو کله چې بیا هلته پاکستان ته مو لامه راړوه کله چې لا اټاري چې ولولو ګیټ دلته پریډ ټیم ولې خو موږ ډارېدلو ځکه چې ویله چې که 4 بجې تاسو اگزیټ یې نه کړو که نه انډیا والو خپله دا ویله چې که تاسو دغه ټیم چې فارغ نسللو بیا واپس جو اچھا بیا به امرتسر ته جو سبا ته بیا راځو اچھا بلکې سبا والا نه ویله واپس بجو دا پته نسته سبا بیا راتلی اصلی یا هفتې بعده به راتلو دا والله وال خیر دالې پریډ پروګرام و ملي نغمې انډیا والے لګیا وللې پاکستانیان پورا جهاد جذبې نه سرشار ولله او موږ گیٹ ته ودرولو دغه من چې انډین پولیس وال راله ویلے چې ہم تو آپ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن آپ کے ملک والے آپ کو ابھی اجازت نہیں دے رہے پاکستان والے آپ کو آنے نہیں دے رہے ورنہ ہم نے تو آپ کو لائن میں لگا رکھا ہے پاسپورٹ هر چی باندې 2 ایگزیټ هغه واله او اله پریډ لګیا و نه لګیا یا شوري نه واسه دغه سه ملي نغمه شوري بیا ولاړ شکل یالته ذلیل سلولو اله مو بیگو باندې موجه خطلې سره استړي ولولو سر مو خوجه د وجود مو درد ده هغه بیا چې زړه تر هم وراله بیا گیټ خلاص ک پاکستان خپل ملک ته شکر دی واړې دلو بس به چر واړې دلو بیا خو هرڅه شي ختم ست بیا خیر خوشیسته بیا غنه بعد بیا په شو باندې گیټ ته تلګو دا تقریبا نور 2-3 کیلومتر به اچھا کا 3 نه 2 کیلومتر خو به دا مې پیدل وکړ دا شکر له دا بوج سره
اچھا پیدل لکه تاسو ته پیدل ته نه انتظام نه دلته تاسو هیڅ شي انتظام نه و اچھا بس لکه 2 کیلومتر بیا لري ولاړو او خپل اډه د پارکینګ کې ولاړو موږ ته نو پته چې ولاړ د موږ خو ویل چې اوس خو موږ خپل ملک تر ورسېدلو اوس خو به اپنی مدتاب کې تحت جان رسو کا اچھا او خو هلته چې رالو نور ملګري مې د کړو خو ویل چې نه دا بسونه منسټري له طرف نه دي اچھا بیا هغه چې کېناستلو بیا یې چې حاجي کیمپ ته راوړ اچھا بیا تا سره ملاو شلو ها بالکل بس خو حاجي کیمپ نه ما رخصت کړو بیا مې ریسیو کړلو الله ښه خبره ده دا و چې رخصت کړي مې سبوري ولولو ریسیو مې به ګوري ټیم رخصت کړي دې هغه ولولو کنه شو مطلب ښه صحت سره او وصول دی بیا ښه ګډ وډ نه خیر دا ده چې تاسو بې ارامي ول سفر و بل دا ده چې لکه ذهني طور سړی تیار نه وي که نه دې ته چې انډیا کې به ورته ذهني طور هغه نه وي که نه موږ خپله لکه دغه هغه ده چې یاره په امرتسر چې به سړی ځان داسې محفوظ غوندې ګڼي لکه داسې خپل غوندې به یې ګڼي خو چې دلي ته لاړ شي که نه دلي چې به موږ عجیب به مو په وټساپ په مو کاته میسجان ویډیوګانې یو شی بل شی چېرته ګیري چې حالات لګیا دي که نه بیا به ویله نه بل دا ده چې موږ خلکو دا ذهن چې ده چې اجمیر شریف مسلمانانو ځای ده که نه مسلمانان به ډېر وي خو نه مسلمانان نشته هلته اچھا ډېر کم دي ډېر کم دي هلته سندي مهاجر چې موږ ملک نه تللي دي وره هلته کاروبار باندې دکانونه او دي کپړې دکانو باندې کوم چې پارټیشن ټیم چې تللی دي پارټیشن 47 چې کوم تللی دي سندي موږ پاکستان سندیان چې ګوري تللی هندوان هغه دي هلته مسلمانان حالت هغه سه خوندور نه ده لکه پاکستان چې مسلمان ماشاءالله نه ماشاءالله زړونه مو په دعا وتلې موږ خو داسې مس هغه سلولو ویاجې چې پاکستان چې به تکلیف وي له هغه خو خدای دې دا ملک روغ ورته لري ډېر شکر ده ډېر شکر ده چې خپل آزاد ملک مو ده که عید میلاد النبی پچې کو که محرم پچې کو که مفتی محمود کانفرنس پچې کو که بل چې بخاري شریف ختم ازادي درته که نه موږ ته څه تکلیف نشته هلته به ما بلال ته وویله چې کمزوره کس به مسلمانان به مو کتل به به داسې ولل لکه روزو والي وچ کلک که بې نوره چهرې غریبان مطلب ډېر هغه به جمع وال مو مینده کړل یوه ښځه وه زړه وه ما ته وچ پښتنو غوندې وښکارېدله بیا له خو موږ ثقافت داسې د ښځو سره نسو غږېدی هغه فطري هچکچاهټ وکړه بیا ما ورسره کس و یو زڼکی وخته مې ورته ویله ما ये आपके साथ है बोले कि हाँ ये मेरी मम्मी है मैं मुझे बिल्कुल पठानों जैसे लगी इसलिए मैंने पूछा बे मोर राला और सर बल जनाना वार राला देखो माला खबर न वकड़े छे दो शुरिस द चेहरा जम्मू चे खो गुजारा दा खोंदे बयानस्ता खो कश्मीर चे ډیر ظلم لګیا دا کشمیر چې ویل چې کشمیریانو باندې ډیر ظلم دا ویل بیا ما حاضر اشاره ورته وکړه چې موږ سره دو کور ول کسان ول آرمی غونډه هغه آرمډ کور ول ما ورته دا کیسې مکو بیا تاسو ته تکلیف دغه من چې بیا بلال راله مې بلال ته دو تعارف وکړ چې دا جمو وال دي بیا بلال خو سیخ سوال پوک چې جمو کې حالات کیسه هغه چې بیا خبر شوري کوله چې حالات صحیح نه دي بیا ما وخت ورته ویل چې نه دا خبره مکوه ځکه چې بیا تاسو ته بیا تکلیف سي کنه موږ تاسو پته ستاسو دا بیا غریبان داسې سیټ باندې وته ولکه مطلب دا چې شکر ده چې خیر سره لاړو خیر سره شکر